الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على منبع العلوم لا سيما العلوم الشرعية العربية وعلى من حذا حزوه من ذرياته وأزواجه وصحابته وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. انتهایی قابل قدر کتونکو لیدونکو، ستاسو په علم کې به چې زمونږه د کلیپونو سلسله د کم صاحب سره روانه ده چې هغه صاحب متحلی دی په کبر الکبرا سره، او بید انه مع تلون حاله وتبین محاله، او متزین دی برواء و روایت و مدارات و درایت و بلاغت بارعه، خو په حقیقت کې هغه شبید خاوی الوفاظ او بادی الانفاظ دی. هغه حضرت زمنګ برادر مکرم مفتی محمد بلال دیوبندی حفظه الله دا هغه د کلیپونو جوابونه شروع کړي. خو مخکې نه مونږ وویل چې د مفتی بلال مقابل دا حضرت نه دی. د په کلام کې خلافت د معارضی دی، او دا مونږ مخکینی کلیپونو کې د دې خبرې ثبوت او اثبات کړو، او په دې کلیپ کې با مخکینو کلیپونو کې زما دا عادت دی چې زمن کې زه د دې حضرت معمولی غونته اسلام کوم، خو بیا هم دا حضرت زمونږ شکریا نه ادا کوي. خو ډیره په دې وجه نه کومه چې دونه پیرزو په ده باندې زمونږ نشته دی. دې حضرت اصل کې دا مدافع دی مقصود بالذات د نظریاتو د سیفیانو، او مکشوف بالعرض دا د نظریاتو مدافع دی د جمعیت علماء اسلام. خو زدت اولا دا ویم چې یا للعجب یا لزیعت ولزیعت العلم، چې تو زکه دا ویما چې په دې دور کې په علماو کې ته لوی جاهلی او لوی انپړی خو ته به خفه شي، او دا زما عادت دی چې زما د چا سره واسطه راغلی چې زه کومه خبره وکم نو بحمد الله هغه خبره زه ثابتوم. زه بې دلیله خبره ما لره خوند نه راکوي، زه مدلله خبره کوم. د مولانا محمد بلال دیوبندی صاحب په څو خبرو باندې تبصره کړې، او په دې کې ویلي دي چې ته کوم عبارات پیش کې او په هغې کې منګه باندې فتوه لګې، نو یو مذهب دی یو لازم المذهب دی. زه هم آفرین شو په تا شه. زمونږ مقصد هم دا و چې ستا د خولې نه دا خبره راوباسو. لازم المذهب لیس بمذهب، دا قاعده بالکل مسلمه ده، د اصول فقه قاعده ده، او علم کلام ولم استعمالی په ځای باندې. او التمهید فی اصول الفقه د امام ابو بکر الباقلانی د دې پوره تفصیل کړی دی په دې کتاب کې، شاید دا کتاب تاسو نه لیدلی. او الموافقات فی اصول الشریعه امام ابو اسحاق الشاطبی رحمت الله هغه هم د دې قاعدې تفصیل کړی دی. دارنګه په شرح المقاصد کې سعد الدین التفتازانی رحمت الله علیه تقریبا کړی دی دې قاعدې وضاحت. خو زه دا وایم چې دا مفتی بلال صاحب چې را پاڅېدلی دی، نو د دې وضاحت موږ بار بار په کلیپونو کې وکړو چې دا په کومه وجه را پاڅېدلی دی، او دا چې دا کمې خبرې کوي نو دا دفاعا او جوابا کوي، او د هغه خلکو د اصول موافقې کوي چې د چا د وجې دا را پاڅېدلی دی، چې هغه موږ بار بار د هغې وضاحت وکړو. تا ته موږ وویل چې صاحبه ته ځان په زور باندې غبي ښکاره کوې، شاید چې دونه غبي یا نه هغه موږ ته پته نشته، ځکه ډېره واسطه ستا سره زموږ نه ده راغلې، خو موږ په دلایلو سره ستا غباوت هم په ضمن کې ثابتوو، او ستا اسلام په دې سره کوو چې تا خو به شرح الجامع کیدای شي لوستلي دي، پړاو کړي دي نه. پای کې یو مشهور اعتراض راځي چې د اسم تعریف مصنف علیه الرحمت ابن الحاجب صاحب درې ځله وکړو، او بنا د متونو خو په اختصار باندې اولې په وجه د حصر کې وکړو، بیا په تنبیه کې وکړو، بیا تصریحا وروسته د اسم تعریف کوي.
نو په کار دا و چې یو ځل یې تعریف د اسم کړی نو 3000 ته څه ضرورت. نو بیا شارحین د هغې جواب ذکر کوي چې په دې وجه باندې چې مخاطبین 3 قسمه باندې، یو غبیان دي، یو متوسط دي، یو اذکیا دي. نو یو په وجه د حصر سره چې کم دی هغه اذکیا پوه شو. دارنګه بیا یې چې پې تنبیه وکړله نو دا یې د اوساتو د متوسطو خلکو خیال وساتو، او بیا چې تصریحا بیا یې د اسم تعریف وکړو نو په دې کې چې کم دی د اغبیاو خیال وساتو. نو مفتي بلال صاحب بار بار پوسټونه م ورکړه چې زما مخاطبین د کلیپونو څوک دي. بیا یې په کلیپ کې چې کم دی تکلما هم د هغې وینا وکړله او بیا ما هم د هغې تذکره وکړه، خو د هغې باوجود بیا تاسو مخې ته راځئ. خو ستاسو یا مقصد دا دی چې زه مشهور شم، او یا مقصد ستاسو دا دی چې بس هسې کلیپونه یو سلسله روانه یو خلک درس و تدریس نه وځي، او یا خپل جهالت ښکاره کول ستاسو مقصد. نو ګوره مفتي بلال صاحب ویل چې زما ټارګېټ نوجوانان احناف دي، چې اوسه پورې به مفتي ندیم صاحب او دارنګه د هغه معتقدین چې په دې دور کې خاص کر دغه کم مشهور چې کم دی چاړاقوت باندې ته دا ملګري چاړاقوت ته تاسو وایي، هغه حضرت هر ټیم هر وخت زمونږ مشران د هغې چې کم دی ګستاخي کوي او ډېره زیاته بدزباني او بدکرداره انسان معلومیږي چې هغه اقدام وکړو د کنځلو د بدو ردو. نو مفتي بلال صاحب دغه خلکو په رد کې چې کم دی هغه راپورته شو، او تا په ویلیم دي چې دا مفتي بلال صاحب دیو په خوشحاله چې زه ښه د دې طرف نه هم کنځلې کېږي دایم کوي. نو ښه پوهې د دې په ضمن کې چې دا د چا په جواب کې راپاڅېدلی. او بله دا ده چې ته دا خبره کوې چې لازم المذهب لیس بمذهب، دا خبره بالکل مسلمه ده. خو ګوره دا یو خبره یاد وساته، دا موږ ستا د خولې نه په دې وجه ویستله چې زموږ مخکې چې کوم مخاطبین وو هغه په دې خبره نه پوهېده. ته کیدای شي په دې باندې چا پوهه کړی چې اوسه پورې به موږ ویل چې زمونږ علما کابرین نیلوي صاحب رحمت الله علیه چې هغه تعلق مني چې کوم ځای کې نفي راغلی نو د هغه تعلق نه مراد تعلق تصرفي دی. تعلق بقدر ما يتعلم ويتلذذ د هغې قائل دی، او په دې باندې ستاسو د کور یعنی مطلب ستاسو د کتابونو نه موږ دا پیش کولی شو چې ستاسو مشران وایي چې آخر نیلوي صاحب هم تعلق ومنل. منګه به بار بار ویل تاسو به بیا مونږ ته نه نه دلته یې نفي کړې ده، دلته تعلق نه د انکار لازمیږي. نو لازمیږي او مونږ به په خولو باندې ویل، او تاسو ته پته ده صاحب البیت ادرا بما فیه، زمونږ مشران دي زمونږ اساتذه کرام دي، نو د هغوی په کتابونو باندې مونږ ښه پوهېږو. بیا به هم تاسو مونږ باندې الزامات تړه. علاوه له دا چې د عذاب قبر نه تاسو مونږه منکرین ثابتول، مونږ به سره د قسمیه سره د دې نه چې مونږ به ویل چې څوک عذاب قبر نه مني نو هغه کافر دي، او د قرآن د ګڼ شي آیاتونو نه موږ د اثبات د عذاب قبر کوو، او کتابونه هم په دې پیش کول، مستقل کتابونه هم په دې لیکل. تاسو به نه دې ځای کې دا لیکلي دې عبارت نه دا معلومیږي. نو هغه خبره د یو لزوم دی، یو التزام دی. حقه خبرې لرالې باو که تجر و با لا تجر، ستا با جر ورکوي زمونږ نه ورکوي. خپلو عبارتونو لغو چې کوم دی تاویلات کې، خو منصف او عادل او دیانتدار به هله وي، صادق به هله وي چې زمونږ د کتابونو کې بې تا دقه خبره کړې. بیا دې په خپله په دې مخکې کلیپ کې ویلي تا ویلي چې تاسو د حیات الانبیا نه منکر. ایا ما تا سره مخکې سلسله د کلیپونو نه وچلې دی چې موږ حیات الانبیا مجهول الکیب او نوع من الحیات، څنګه چې د احادیثو د قرآن کریم د آیاتو د الله جل جلاله د ارشاداتو نه معلومیږي، هغسې موږ منو. ولکن لا تشرون الان کما وضع، او دقه صحیح مذهب دی. ستاسو پرنګې نه منو چې تصرفاتو لر ثابته و حیات دنیوي حقیقي حسي د دغې موږ نفي کولی، نو تاسو به په موږ باندې سره تپل چې تاسو بالکل د آیات الانبیا نه منکر. دغه رنګ سماع الموتا مسله شوه چې موږ شرک په کوم ځای کې لګو، ما فوق الاسباب دی که ما تحت الاسباب دی، د هغې څوک قایل دي؟ ایا په موازی منصوصو کې زموږ فتوا شته نشته؟ د هغې موږ بار بار وضاحت کوو، خو تاسو به نه پرېږدو. نو چې موږ مفتي بلال صاحب راپاڅو نو اوس چې کوم دی په تاسو باندې سات نه تېري. زه وایم که منصف او رښتینی عالم او صادقي نو د دې نه پس به ته قلار شي. تا ته که مخکې پته نه وه نو ما تا ته هر څه مخې ته کړه چې زمونږ ته چې کوم څنګه تعویلات د خپلو کتابونو کې داسې زمونږ موږ لانجه ختم. موږ بار بار ویل مفتي بلال صاحب فتوا لګوي، خو ستاسو د اصولو مطابق هغه اصول تا راښکاره کړه. نن
دغه رنګه ته چې وې موږ د ختم نبوت نه چې کوم دی منکر نه یو، موږ دا خو د بدعت نه خلاف د زمون دي د پر جلسې کوو او موږ د دې منکر ته کافر وایو. نو د قرنګ موږ هم د عذاب قبر منکر ته کافر وایو. ته چې په کوم ته زمونږ د دوه درې آیاتونو درې عباراتونو دا ثابتین لازمیږي به دا غینه دا چې تاسو د عذاب قبر نه منکر، موږ به د دینه په ډبل باندې د شپږو د لسونه به دا ثابتو چې تاسو د دینه منکر. او بیا تا په ځمن کې دا خبره کړې او دا ستا غلطیا ده چې دا ختم نبوت د قسم ثانی د عقیدې نه دی. نو د دې منکر کافر دی او کنه دی؟ لکه سوچ په دیو که آیت الانبیاء دی جدا حساب کړي او ختم نبوت دی جدا حساب کړي، په دې کې تا یو غټه دروازه ګمراهی طرف ته کولاو. لکه سوچ په دې خبره باندې وکړه. بل دا اسی زمن کې اصلاح خبره مې راته کړې وه، ما ویل چې ته دا بار بار الانقا کې خو صاحب ذکر وکړه چې دا عنقا دی، صحیح تلفظ په دې کې دا دی. مؤاخذه لفظیه زما عادت نه دی، خو ته بار بار دا لفظ وینو دا اصلاح کله کله پکار وي. ستا دا تکبر په دې کې لږ راغورځي. بله ته ډېر په تکبرانه انداز باندې ناست او بار بار ستا دا تکبر ماتم شو، الله جل جلاله یې د ماتې، خو بیا ته د هغې اظهار کې بل تا ته سره عالم نه ښکاري. او بیا دا م وایه چې په باب د فقه او باب د تفسیر او په باب د حدیثو کې تاسو ټول چې کوم دی زمونږ محتاج یې. نو صاحبه دا خو مسلمه خبره ده چې باب د تفسیر کې که نورو کې دې څه ویلی نو زه خبره به نه وې. هغه خو بالکل اسی زه وایم على سبیل التقدیر او فرض زه وایم که نه بالفرض و تقدیر خبره کومه چې زه ته پکې شوي. خو په باب د تفسیر کې د الله بنده چې تفسیر کې ماهرین څوک دي دا خو ستا مشران د دې قایل دي. مفتي زرولي خان صاحب وینا تا نه اورېدلې او مولانا منظور منګل صاحب د هغه وینا خو به تا بالکل نه اورېدلې. تاسې ګڼ شی علما دي چې زه تا ته پیش کړم. دا خو د بدعت نه خلاف، اوس بدعت دا د اجل البدیهیاتو نه ده دا خبره. خو ته وایې نو تا په سترګو باندې تعصب پټۍ د حسد پټۍ دي او شاید لږ جهالت هم په تا کې پیدا شوي، تعصب او د حسد په وجه باندې په تا کې. بله دا خبره چې ګوره دا یاد ساته چې نیلوي صاحب چې څنګه عبارت ذکر کړی دغه عبارت د علماء دیوبند نه زه ښودلی شم. د عقاید اسلام د عبدالحق حقانی صاحب رحمت الله علیه د هغه کتاب را چې ته وایې چې دلته عذاب په دې قبر کې چې کوم دی عذاب نشته او دې قبر ته قبر شرعي نه دی، دقسې عبارت به زه د علماء دیوبند د کتابونو نه ښیم. دارنګ د احسن الفتاوی نه چې سوال جواب چېرته کېږي او دارنګ فتاوی دارالعلوم دیوبند چې ځان ته وایي چې زه دیوبندي یم. نو صاحبه دا خبره یاد وساته. دا وایي تو جواب کې غټ تفصیلی جواب دے. بے وہی قبر کو گہرا کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے جیسا کہ شامی سے منقول ہوا اور اس عالم میں میت کے بٹھانے کے لیے گہرائی مذکور کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ عالم اس عالم کے مثل نہیں ہے. دا کینول او پاڅول د پرشتو چې دي نو دا په دې عالم کې نه دي. چې په دې عالم کې نو شو دا عالم څه مراد دی؟ دا قبر مراد دی که نه دی؟ او دا صاحب وایي چې دې عالم کې نه دي نو د باندې اوس د عذاب قبر د منکر فتوا ولګوه په دې سړي باندې. دارنګه ګڼ شی نور عبدالرؤف سکروي په اصلاحي بیاناتو کې، دارنګ احسن الفتاوی نه، دا ټول زه تا ته ښودی شم خو چې موقع راشي. بله دا خبره کوي دا صاحب چې مولانا فضل الرحمن صاحب چې قبر له تللی او مشورې ورسره کړي، دې ځای کې لږ خبرې ته متوجه شه چې وایي دا خو صحیح دی. وایي تاسو چې کوم دی دعوی کوي وشاورهم فی الامر چې قرآن باندې موږ پوهېږو، وایي تاسو نه پوهېږو. وایي زه درته یو آیات ښیم او یو د تفسیر حواله در کوم زاد المسیر رني او کې تفسیر څه کوي؟ استخراج د آراو د دې وکړه. نو د الله بنده ګوره نو دا خو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی چې پیغمبره وشاورهم فی الامر ته مشوره کوئ. دې اوسه ته اوس مولانا فضل الرحمن ته ورشه ولته مشوره ته د قرآن خو هغه لفظي ترجمه هم صحیح نشي کولی. تفسیر خو وروسته خبره، ته د خپل استدلال ته لږ وګوره، دې ترجمې ته وګوره. د الله بنده څونه ګډوډ او په دغه کې تاخته شوی، په جهالت کې دې ځای کې تاخته شوی. دا تا څنګه استدلال کړی دې ځای تا په دې خبره چې ته سوچ کړی اصل کې ته ګیر په دې ځای کې شو چې تا هلته غلط نسبت وکړو، دروغ دی ویل چې اشاعت التوحید و سنه علماء حق چې کوم دي نو دا په تفسیر نه پوهېږي. نو په خپله په یو آیات کې خطا شوه، تفسیر ترجمه هم دی غلطه که دا استدلال به څوک د دې آیات نه کوي. نو هلته مولانا فضل الرحمن صاحب مشوره کوله، نو هلته خو نبي علیه السلام ته خطاب چې ته د دې اوسه مشوره کوه. نو نعوذ بالله نبي اسلام د قبر نه راولي مولانا فضل الرحمن صاحب خوا ته دا څنګه استدلال تا کړی؟ بیا وایي دا خو اصل کې وایي تاسو د آیات الانبیا نه منکرې ځکه دا نه منئ. نو دته دا پته هم نشته دی چې آیا دا مسله د څه سره تعلق ساتي؟ د سما سره تعلق ساتي،
د استشفاء سره تعلق ساتي او د استشفاء مطلب د استمداد مطلب چې کم صحیح دی د دیو نزدکا دی ویلی دی چې استمداد په دې معنی چې تا ته یو موتی الله ته وایي دا معنی بالکل غلطه دا ستاسو عقیده ده او زه به دا ویم چې تاسو په جمعیت کې جمعیت ته ځان مه منسوب کوئ تاسو سیپیانې علم غیب یادوئ چې جزئی علم غیب نبی اسلام ثابت دی نو تاسو سیپیانو کې ته ماته صرف فرق وکړه هغوی خو هم دقه عقیده ده علماء دیوبند دا نه وایي هغوی انباء الغیب نبی علیه السلام دپاره ثابت دي چې یو سبب پکې استعمال شي حواس عقل وحی نو دا به غیب پاتې نشو بیا دا حضرت وایي تاسو کشف او علم غیب کې فرق نشئ کولی همدې حضرت ته هم پته نه لګي چې کشف په څه سره کېږي علم غیب صفت خاصه د باری تعالی دی او کشف خو هر چاته کېدلی شي او خو یو الهام په ذریعې سره کېدلی شي کشف یو ځواني شی دی د عین استدلال کېدی شي نشي کېدلی او دغه رنګ د صوفیو د اقوالو وایي تاسو تصوف نه منئ بیا یې دلته دروغ وویل آیا تا ته پته نشته شیخ طاهر رحمت الله علیه امام انقلاب قرآني هغه نقشبندي و خو موږ ستاسو پرنګ تصوفات نه منو تصوف چې ولی به خپل کرامت نه ښکاره کوي او کرامت موږ دلیل ګرځو نه ګرځو تاسو په کرامت سره چې کم دی ټوله دنیا د ځان تابع کړې ده او دلیل یې ګرځوئ په دې باندې مړو ته ژوندي وایي دلیل د حیات الانبیاء دپاره څه ګرځوئ کرامات د اولیاء حالانکې کرامت نه استدلال کېدلی شي او که رښتیا تا ته پته نشته او د اقوالو د تصوف والو نه استدلال سره نشي کېدی صاحب چې ته دغلته اوس وایې چې قبر لول دلته حیات الانبیاء ده نو ځکه موږ یې منو تاسو یې نه منئ دارنګ استشفاء باندې چې کم استشفاء باندې موږ رد کوو توحید او شرک حقیقت ستا مشر لیکلی هغه هم په دغه استشفاء باندې رد کړی دارنګ علماء دیوبند په دغې باندې رد کوي چې د استشفاء هغه عقیده مقبوله نه ده چې کم کې دا قبر والا متصرف وګڼلی شي او چې تصرف دی وله ثابت کو نو دې باندې یې د کفر د صاحبه دا د کفر ته نږدې عقیده ده دا وایي چا تپوس کړی دی استمداد من اهل القبور اگر اس عقیده کے ساتھ ہے کہ وہ متصرف فی الامور ان شاء الله په مقبانه به موږ ستا د علماء عباراتونه دا وخایو چې تاسو د قبر والا دپاره تصرف ثابتوئ دا وایي کہ وہ متصرف فی الامور ہے جیسا کہ عوام کا عقیدہ ہے تو یہ درست نہیں ہے بلکہ اس میں خوف کفر ہے دیکھیں ویره د کفر ده موږ د دغه استشفاء او د دغه استمداد قائل نه او علماء دیوبند چې کوم دا کوي نو هغه یو احتمالي صورت دی هغه ځان له یو خبره ده چې برکت دا مکروه دی نه دی د احنافو یو تحقیقي مسله ځان له خو ستاسو پرنګه استشفاء نه ده بل علم غیب کې کته وی چې زه به د علماء دیوبند عبارات پیش کم نو د شاذ او داسې عباراتو نه استدلال نه کیږي صاحبه او زه به د سلفو کتابونو نه استدلال وکم تاسو سلفو کتابونه نه دي کتلي صفا اقرار وکړه چې زه سیفي ما صاحبه ته ماته صحیح د دې دور یو عالم د دیوبند وښایه چې استا پرنګ عقیده چې ته ځان دیو ته منسوب کې دقیق نه یو عالم وښایه چې هغه علم غیب جزئی موږ نبی اسلام له ثابت او ته لا به دا وایي چې په 2000 روایت دلایل سره یې دا مسله ثابتو خو ما ته بار بار ویل چې ته دا عقیده زوته نو ته اصل کې مقصود بالذات په دې کې د پاره سیپینو کې او مقصود بالعرض د چانه کې جمعیت واره نه کې دې کې ستاره حقیقت دنیا تخکاره کې مخکې بستاده ملګرو ته ویل ته سیپی مونږ چې دا څنګه دا وایي خو هغوی د باندې پوه وو تاسو سره نږدې واسطه راغلی او زمونږ د سره اوس واسطه راځي ورته یو یا دا خبره یاد وساته اول خو ما تاسو سره خبرې ختمې کړلې چې زمونږ ټارګټ څوک دی زمونږ د فتوی مقصد څه دی دفاعا شوي دا ستاسو د اصول مطابق شوي د چا د اصول دا غي موجود تاور الله صاحب را پاتې بار بار په دې کې چې کوم د خپل جهالت خپل تعصب دنیا تخکاره کوي بلی سم نه کوي او خپل چې کوم حقیقت د سیپیت هغه دنیا تخکاره کوي زویمه که دا خبري تو واوري او پتا کې انصاف دي نه پس به تغلیش بل ته دا خبره کوي چې زه د جمعیت علماء اسلام د طرف نه زه جواب کوم کنه او بیا مفتی بلال صاحب یادوي چې هغه خو مفید الطالبین او آسان منطق دا پړاو یو په علم کې ډیر کمزور دي نو ځکه دا وایي چې تاسو ما مقابل نه وي زه اوس پوه شم نو صاحب دا غره زمون یو لوی کرامت دی او زمون د حق پرستی علامه ده چې ته داسې بالفرض او تقدیر رښتیا داسې شي چې مفتی بلال صاحب مفید الطالبین هم نشي پړاولې داسې به منګه کو بالفرض خو بیا هغه ستاسو په نسبانه چې ترجمان د دیوبند دی هغه ته شکست ورکو یو عظیم شکست ستا د مشر د وینا مطابق شیخ محمد الله صاحب د خبرې مطابق کته شکست نه دی ورکړ نو خپل استاد ته چې کم دی نسبت د کذب وکړي
نو چې داسې په جماعت ارشاد توحید و سنت کې ما ته مخکې ویلي چې زمونږ یو ادنا طالب سره هم ستاسو مشران نشي کېناستې او هغه خبره تا په خپله د هغې اقرار و. نو نور علما، ماهرین علما، متبحرین علما د هغې مخې ته 15 منټه او 10 منټه کېناستل دا خو به ډېره ګرانه شي تاسو. بیا دې ځای کې دا یو خبره په دې کلیپ کې کړې خو ټولو خبرو جواب مناسب نه. کلیپ ډېر اوږدېږي چې الاعتصام کتاب دا چې کوم دی متشدد دیو کتاب تاسو څنګه ګورئ دا خو حنفي نه دی. دې غریب ته دا پته هم نشته دی چې دا مسله د فروعو نه ده، د اجتهادیاتو نه دا کتاب په دې کې لیکلی که نه دا د اصولو نه ده. په بدعاتو په رد کې لیکلی نو په تا خو به دا سړی ډېر بد ځکه لګي چې ده د بدعاتو جرلې ایستلي دي په دغه کتاب کې. ته ځکه وایې چې دا کتاب مه ګوره. تا کې خو چې کم دی چې په مرض باندې څوک ګوته ږدي که نه نو بیا سړي له کار ورځي که نه. نو بل طرف ته څه وایي زه تاسو له دعوت در کوم چې الملل والنهال دا مطالعه کوي. نو دا کتاب د چا دا هم شافعي المسلک دی. د الله بنده لږ خو سوچ کوه که نه. ما ته وایي د شافعي المسلک کتاب مه ګوره او په خپله شافعي المسلک د کتاب دعوت ورکوي چې دا ګورئ. عجیبه سړی دی بیخي د خبرو خپل منځ کې خبرو ته سوچ نه وي. دروغو یې لا حافظه نه به نه نو مطلب د ده نه بیا خبرې هېرې ټول دروغ دي. نو بس یو څه ویل نو مهرباني دا وکړه که ستا مناظرې ته شوقي کلیپونه پرېږده. کلیپونو ته هېڅ ضرورت نشته دی. زموږ نمبر به در سره وي برای راست رابطه وکړه وټساپ باندې کې په وټساپ وکړه. د جمعیت د طرف نه ته ترجمان مه جوړېږه. ته وایې ولې وې ما غزه بالفرض تا په خپله وې چې ما شکست وموندلو نو دا چا اصول مقرر کړي چې یو سړی شکست ومومي نو بیا به دوباره مناظرې ته نه کېږي. زه یم ګوره د هر دور خپل مقتضیات او موانع دې دور کې د جماعتونو د یو بل سره مقابله روانه خو هغه جماعت د یو جماعت د طرف نه هغه کس ترجماني کوي چې په هغه باندې خو دا جماعت ولا اعتمادي کنه. که اوس موږ تا سره کینو بیا په تا باندې اعتماد نه کوي نو زموږ خو د یو جماعت ټارګټ دی کنه. داسې وکړه چې زه شخصي وې چیلنج در کومه ابتدایي ووایه زه شخصي وې چیلنج در کوم په علم غیب په مسله باندې بیا ګوره انشاءالله موږ تعالی جواب درکو که نه درکو. خو موږ تا ته وایو چې ته کوم جماعت ته ځان منسوب کړې دې جماعت والا په تا اعتماد نه کوي ته بیا هم راپاڅې او دا چا ویلي بس زه داسې صفا اقرار وکړه چې په ما دې اعتماد نه کوي زه شخصي طور تاسو سره مناظره کوم بس بیا به ګورو که نه مخې ته چې دا ځوانان تا ته تیارېږي او که نه او دا به بیا مسلک دی چې علم غیب جزي زه ثابتوم. دا به بیا انشاءالله موضوع چې لیکو په هغې کې بیا موږ تا سره خبرې کوو. بیا په شوب باندې نه خلاصېږي او زه به بیا ووایم مسیده به چې خو د مرګ نه پس نو لږ سوچ کوه په دې خپلو خبرو کې. آخر کې د تداوم صاحبه مهرباني دا وکړه چې تعصب او د جهالت نه کار مه اخله. کلیپونو سلسله پرېږده درس و تدریس دا یو مشغله جوړه کړه. حق بیانول دا ځان سره لازم وګڼه او نور خلک هم د سبقونو نه مو وباسه. که مناظرې ته شوق کېږي خو موږ ته دعوت راکړه نور مې تا ته انشاءالله د ټولو خبرو وضاحت وکړو. دې نه بعد به زه هم کلیپ ته هېڅ ضرورت نه راځي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو کتونکو لیدونکو ته حق را نصیب کړي. د حق ملګرتیا د حق تسلیمول او د حق سره ملګرتیا په هر محاذ کې موږ ته را نصیب کړي. واخر دعوانا